وی خلک وایي چې دا حدیث دی چې کلم یو کس یو خار ته لاړ شي نو وي د هغه ځای پیاز دې وخوري وي د دې خار بیماري به په ده باندې نه لګي. علامه عجلونی رحمه الله په کتاب کشف الخفا کې د دې تحقیق کړی دی. هغه وایي دا موضوعي حدیث دی، خلکو د ځان نه جوړ کړی دی. د شیعاګانو په یو کتاب کې شته بخار الانوار د هغې کتاب دی، هغې دا حدیث نقل کړی دی، خو د شیعاګانو منګړت د ځان نه جوړ کړی دی. داسې څه حدیث نشته چې د الله رسول پسې ته منسوب کې چې یو خار ته لاړ شي د هغه ځای بیماري به درنه ختمه شي. خو کیدای شي طبي او تحقیق چا کړی وي ډاکټري، نو که یو علاج په ترو باندې مؤثره وي څه خبره نه ده، مؤثره به وي. خو حدیث طرف ته مه منقول کوه ځکه چې په روایت کې راځي وي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کم سړی قصدن ما پسې دروغ راوتړي وي د خپله ټکانه جهنم جوړه که، نو دا حدیث نه دی. همداسې که طبي وي نو هغه خیر دی. که یو سړي له قرض ورکړي او هغه تا له هغې پسې اضافي رقم درکړي، که یو سړي له تا قرض ورکړه او هغه په خوشحالۍ تا نه اشارتن ویلي دي نه د کنایتن ویلي دي، نه دی ورته په اشارو کې ویلي چې لږې وضعیت یې راکړې، نه دی ورته ویلي دي په کار خو دا ده چې لږه ډېره خو پکې راکړې ته. دا بعضې خلک داسې کوي وي ما ترې غوښتی نو په خپله وي د سره عقل نو چې راله راکړی وی، نو که په اشارتن دې هم ورته وی دا سود کې راځي، خو که په خپله یې درکړي خیر دی، دې کې څه خبره نشته. ماشه چې په لاس کینی وینه لاړه شي هغه ځای نه دې سره اودس ماتېږي، نه دې سره اودس نه ماتېږي، د دې حکم د اودس ماتېدو نه دی. قرباني په څو کسانو کیږي؟ خلک اکثر وي په 2 4 شپږو کیږي. قرباني د یو نه والې غټ ځناور کې غوایی دی، میخه ده، اوښ دی، په دې کې د یو نه والې 9 پورې کیږي. یو کس یوازې هم کولی شي، 2 حصې هم کولی شي، 3 هم کولی شي، تر 9 حصو پورې کولی شي. که 9 کسان په شریکه والي بیا هم ټیک ده، 4 والی بیا هم ټیک ده، 5 والی بیا هم ټیک ده. او وړوکی ځناور ګډ شو چیلی شو دا په یو کس باندې یوازې کیږي، دی کې ځان سره څوک نشي شریک کولی. عقیقه د یو سړي وس نه دی بس که یو که قربانی کې وله حصه ونیسي نو ټیټ څنګه ده. عقیقه کول دا د بچي نه د آفت د لرې کولو دپاره یو عمل دی، یو مستحب عمل دی. که یو سړي وس وي اودي کی، که وسې نه وي د هلک دپاره 2 چیلي دي، 2 حصې دي، او د جینۍ دپاره یو ده. او که هلک که سړی کولی شي اودي کی، که نه شي کولی په ده لازمه نه ده. او که قربانی کې وله حصه نیوی شي نو قربانی کې هم دی له حصه نیوی شي، یو حصه به د قربانی شي، یو به د پکې د دی شي. په داسې یو ملک یو بلغاریه ورته وایي چې په هغې کې د ماسخوتن وخت نه راځي، 40 ورځې شپه وي او 40 ورځې ورځي. داسې یو سوال علامه بقالي رحمه الله نه چا کړی او هغه ورته وایي وي په دې سړي باندې هغه یو مثال ورکړی وي، د دې ماسخوتن مونځ فرضیت ته خارج شوی دی. او په اودس کې کم اعضا 4 اعضا په دې کې وینځل لازم دي. یو اعضا د ده نه کټ شوه نو چې اعضا ته کټ شو نو د دې نورو اعضا وینځل په ده شته، نو چې کومه کټ دا خو هسې نشته نو د دې اودس هم په ده نشته. نو هغې دا وایي چې بس د سره ماسخوتن مونځ دی نه کوي. بعضې علما وایي چې قضا دی راوړي، خو اوس متاخرین علما وایي ذرایع اسانې دي، وختونه اسان دي، یو ملک بل ملک سره کم نږدې دی، روابط نږدې کیږي. نو چې دا بلغاریه دی دې سره به نږدې بل یو ملک وي، هغه کم بل نږدې ملک دی نو دا په هغه اعتبار سره به دی ماسخوتن مونځ کوي. مطلب ماسخوتن ټیم څه ټیم داخلیږي د هغه وخت نو هغه ټیم دی د دې مونځو کې، نو د ده ذمه فارغه شي ځکه چې 5 وخته مونځ فرض دی، 4 نه دی. ښځې سره منګني شوې ده او رخصتي نه ده شوې، خلوت صحیحه نه ده شوې، مطلب ځان له ورسره ملاقات نه دی شوی، او دی له یو طلاق ورکو د دې څه حکم دی. منګني شوې ده، منګنی نه پس ته رخصتي نه ده شوې او نه ښځې سره چرته یوازې یو کمره کې ملو شوی دی. که دې سړي یو طلاق ورکه یا 3 طلاق بیل بیل ورکه، یو یې ورکو بیا یې ورکو بل ټیم ورکو بیا بل ټیم ورکو، نو د دې حکم دا دی چې دی به دې ښځې سره د سر نه نوي نکاح تړي، نوي نکاح به وتړي او په نوي حق مهر سره به وتړي. بیا په مستقبل کې به دته د 2 طلاقو اختیار وي. بیا که کله د ښځې سره روان شو طلاق ورکو نو که 2 ځلې هم د خولې نه وته نو ښځه به په ده مکمل طلاق شي، بیا دې سره نکاح نشي کولی تر څو پورې دې ښځې بل چا سره نکاح نه کړي. نو
اثر نو به دی بیا دوباره نوی حق مهر سره نکاح وتړي. په سعودي عرب کې اکثر داسې کیږي یو جنرال سٹور وي، هغه په مالک د هغې بیل وي، یو کس په هغې کې مال واچي، هغې بیا درېمګړي کس له ورکي، نو هغه بل کس په د مال خو نه خرڅوي، خو د هغه سامان په عوض د نه پیسې هم اخلي او ورته وایي چې زه دا دوکان پرېږدم نو دا دوکان به ماله واپس داسې ډک راکې. دوکان چې کله په کرایه باندې ورکوي نو دوکان اول بهتره ده د دوکان خالی کا مکمل، چې هر سړی پکې ځان له خپل وس مطابق مال واچي. که دوکان کې مال وي نو هغه مال به ته قیمتاً اخلي د دې نه، چې څومره مال دی دا ټول مال ترې نه واخله په دوکان نه په قیمتاً، بس ته د دې مالک شې په دې چې ته څه پیسې ګټې استا دي د دوکان څومره قرۍ مقرر شوې ده هغه قرۍ به ته دله ورکې. دا کم کس چې دا یو کار یې کړی دی چې دوکان یې په قرۍ یو نه اخستی دی، مال خپل د بل له ورکړی دی، نو په دې سړي باندې دا چې کم دی اضافي د دې خپل د دې مال پیسې الي او بیا دوباره ورته وي دا مال به پوره کړي، نو دا ناروا ده، دا نه دی کول پکار، د دې منځ نه دی وځي. پکار دا ده چې د ډایرکټ دوکاندار سره شي یا د دا ټول مال والی چې کم کس دا کوي دا ناروا کار کوي، او دا هغه ناروا کار دی چې د دا پیسې اخیستل د دپاره ټیک نه دي، د دپاره دا پیسې حرامې دي، نو دې کې احتیاط کول پکار دی. واخر دعوانا